مومان لوی جرګې په دغه کې هغې کې چې کوم دی زموږ د مومان لوی جرګې چې کوم زموږ محترم مشران دي صدر صاحب جنرال سیکرټري صاحب بانی صاحب سرفراز جي او اکبر خان د مخامخ چې کور دی او جاوید بی نو هغوی چې د مومان د لوی جرګې زه درې کاله عیسه پاتې شوی یم د لاهور نمایندګي د مومان د لوی جرګې ما کړې وه د اټانه والي او پېښور او پینډۍ او لاهور او وخت مختصر دی او صفدر به چې کوم قدم اوچت کړی د هغه چې موږ څومره صفت وکړو دومره کم دی ځکه چې نن سبا وخت کې هېڅوک هم اوزګار نه دی دا کم حالات چې دی کوم ملک حالات دی دوی کې هر سړی د خپل بچو دپاره د خپل وړو دپاره سهار یو ماښام راځي دغه کوي خو صفدر به یې زه د زړه نه بې شکریا ادا کوم چې زموږ د لاهور عزیزان لاهور قوم دپاره خپل قیمتي وخت یې موږ له راکو نو عزیزانو خبره به کوو خو خبره به د لاهور هم کوو چې زموږ لاهور کې ډېرې داسې دغه دي چې زموږ عزیزانو باندې راځي مثال تاڼه تحصیل شو پاسپورټ شو نادره شو ټیک شو تاسو ته علم هم دی موږ پاسپورټ دپاره احتجاج کړی د ګورنر هاوس مخې ته د مومان لوی جرګې په دغه کې هغې کې چې کوم دی زموږ د مومان لوی جرګې چې کوم زموږ محترم مشران دي صدر صاحب جنرال سیکرټري صاحب بانی صاحب سرفراز جي او اکبر خان د مخامخ چې کور دی او جاوید بی نو هغوی د وزیر داخله سره چې کوم ملاقات کړی و په هغې کې موږ ته یې باقاعده دا وویل چې بی زموږ خبره وشوله هغوی موږ ته دا وویلې چې بی تاسو فوکل پرسن مطلب پاسپورټ دفتر دپاره موږ له دوه کسان راکئ او ستاسو کار به موږ انشاءالله کوو داسې وکه نه تاسو غونډ راغلي وئ عزیزانو هغه کار نن نه کیږي دا ولې د دې کله موږ تپوس کړی د مومن لویې جرګې نه زما یو کس دی په داروغه کې اوسیږي هغه سره د 75 ثبوت دی هغه سره اف آر سی ده د هغه د پلار د نیکه او د پلار پاسپورټ هم ساز دی د نیکه شناختي کارډ یې د دې ساز دی عزیزانو هغه له پاسپورټ نه سازوي ولې څه شو مومن لویه جرګه او زه درته په دې قسم خورم لا اله الا الله محمد رسول الله دې نه بله غټه خبره نشته هغه وایي چې زه وله 3 پیره ورغلی یم خو ما ته ویل وبشي او وبشي نو عزیزانو موږ چا باندې تنقید نه کوو موږ د مومن لویه جرګه زموږ مشران دي موږ ورسره راپاڅېدلي موږ شپه ورځ نه ده کتې چې کله یې موږ ته غږ کړی موږ وله هغه ځای ته ځان ور رسولی داسې ده که نه خو چې اوس موږ کار نه کېږي نو موږ به څه کوو موږ به د ګیله نه کوو موږ به د ګیله کوو زموږ حق دی که نه موږ مشران جوړ کړي دي موږ مشران ټاکلي دي نو عزیزانو د دې دپاره چې کم دی که نه نو موږ هغه مومن لویې جرګې ته بیا درخواست کوو چې ستاسو کوم سټرګل دی هغه ډېر لوز دی ډېر کمزوری روان دی مهرباني دې باندې لږ ایکشن والی عزیزانو اوس زه راغواړم د مومن لویې جرګه رجسټر پاکستان صدر لاهور بخ محمد ملک چې هغه دې راشي او خپل خیال اظهاره بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو دې ځای کې راغلي مشران کشران او بیا د زموږ راغلی میلمه صدمن ملک د ده ډېره شکریه موږ ادا کوو چې دی لاهور ته راغی او د خپلو عزیزانو او درونو درد د ده څه په دې زړه کې دی نو د ده چې کوم دا شټګل روان کړی دی خپلو عزیزانو او خپلو ورونو دپاره دغه کړی روان کړی د ده څه مفاد پکې نشته دی خو مین مقصد د ده دا دی چې زما دا عزیزان د ضلع مومن که هغه د باجوړ دي نه او که د هر ځای دي چې زما دا قوم په اتفاق معنی شي چې زموږ دا قوم په اتفاق معنیو نو انشاءالله الله پاک به زموږ هغه کارونه په یو ښه شان باندې دغه کېږي حل کېږي خو ارمان دا دی زموږ یو مشر دا خبره ډېره کوي چې اتفاق موږ به دې خبره معنی کړې چې موږ به اتفاق نه دغه کوو نه کوو نو زما ورونو عزیزان ته دا درخواست دی چې راشئ یو شئ که یو نه شولی نو ورکېږئ کوشش د دې خبرې وکئ دي و بل پښې مه ووئ اتفاق طرف ته دغه شئ راشئ بیا بله خبره تاسو ته زه دا کومه چې د مومن د لویې جرګې زه 3 کاله عیسه پاتې شوی یم
د لاهور نمایندګي د مومند لویې جرګې ما کړې وه د اټانه والي او پېښور او پینډۍ او لاهور او ملتانه پورې زه الحمدلله مومند لویې جرګې دپاره دغه شوی یم تلی یم. خو زما اختلافات د مومند لویې جرګې څخه په کومه خبره مانې رال چې بی ما ویل زه کار عملي غواړم، زما قوم زما نه تمه پیدا شوې ده چې بی دا زما مشران دي ما له به کار دغه کوي چې زه یو کار نشم کولی نو زه به خپل عزیز له څه جواب دغه کوم ورکوم. بیا د هغې نه وروسته د پاسپورټ 2 معاملې رالې، هغه معاملې هغه ما حل کړلې، الله پاک حل کړلې. خو دوی ته چې خبره ما مخې ته کېغوسته دوی ما ته انکاري شو ویل چې بی پښتون فلاحي تنظیم له ورشئ. هلکه چې پښتون فلاحي تنظیم له ته ما لیږې نو زه مومند لویه جرګه په څه شي شومه؟ زه به د عزیزانو له څه جواب ورکوم؟ او الحمدلله پښتون فلاحي تنظیم چې کم کارونه په لاهور ښار باندې رانیولي د عزیزانو ته پته ده. د پښتون فلاحي تنظیم ډیرې ته 20 کسان ځي او 20 دې راځي او الحمدلله نادر خان جي باغي جان جي هغوی له الحمدلله هغه کار کوي. نو زما په دې یوه خبره باندې د دوی مومند لویې جرګې نه دا ګیله وشوله چې بی دې قوم دپاره موږ هغه شان د کار نشو کولی چې کوم موږ له پکار دی. دا قوم موږ ته سترګې دي، دوی موږ له عزت راکړی، موږ د دوی مشرانې کشرانې خو دې وخت کې د دوی مشرانې، خو لہذا مهرباني وکئ خپل قوم باندې خپل عزیز باندې مهرباني وکئ چې هغوی دپاره تاسو یو کار وکئ نه. خو نه هغوی په هغه کار کې څنګه چې زموږ د دغه وویل چې هغه کار کې هغوی ډېر سلو روان دي، مایوسه شوي دي. موږ ټولو مومند لویې جرګې مشرانو ته بیا هغې نه وروسته چې کله زه د دوی نه جدا شوم نو ما مومند لویه جرګه رجسټر لاهور جوړه کړله او الحمدلله زمونږ مومند لویه جرګه رجسټر لاهور او پښتون فلاحي تنظیم حاجي ناظر خان په مشرۍ کې او د باغي جان حاجي په مشرۍ کې موږ په شریکه باندې خپل عزیزانو له دغه کوو کار کوو. نو انشاءالله موږ به تاسو نه مایوسه کوو چې کوم ځای کې ستاسو کار راته موږ تاسو ته شپه ورځ تیار یو، زموږ په موبایل نمبر شته دی نه او موږ به په هر ځای کې تاسو ته حاضر یو. الله هم خوشحاله آباد ساته. ډېره مننه.